بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو ډېره اهمه مسله ده. اکثر زمونږ مسلمانان وروڼه په دې کې دا خطا کېږي چې کله یو سړی مسجد ته راشي او امام د رکوع په حالت کې دی، نو دی به څه کوي؟ نو دی به د امام سره شامل شي په دې رکوع کې او دوه تکبیره به ووایي. یو به تکبیر تحریمه ووایي او دویم به تکبیر د رکوع ووایي او د امام سره به شامل شي، خو چې د دم لا او د امام لا دا په رکوع کې بالکل برابر شي. که چېرې دی رکوع ته ځي او د امام د رکوع نه راوچتېږي او د دې دواړو دا لاګانې چې دي دا په مانځه کې برابر نشي په رکوع کې، نو لحاظه د دې سړي رکوع نه ده شوې او دی به دوباره دا رکعت کوي، هله به د ده لمونځ پوره کېږي. او که چېرې دی د امام نه وروسته رکوع وکړي او دا دوباره دی دا رکعت ونه کړي، نو د ده لمونځ نه دی پوره شوی، دا یو رکعت پاتې دی. که د سلام نه وروسته یې خبرې نه کړي او دی پوه شي، نو به خپل لمونځ پوره کړي، او که خبرې مبرې وکړي نو دی به دوباره بیا پوره لمونځ کوي. دا یو ډېره اهمه مسله ده او دا غلطي زموږ وروڼه مسلمانان کوي. دغه شانتې چې راشي به زر په منډه کې د امام سره ښکته شي، امام چې پورته شوی او دی د ده ټول لمونځ په دې باندې خراب شي. نو ډېره اهمه مسله ده. او دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دغسې مسجد ته راغی او د ده پیزارځی د ځای نه تقریبا هغه د رکوع په حالت کې شو، رسول الله صلی الله علیه وسلم د رکوع په حالت کې او په جمع کې، او هغه سره په لمونځ کې شامل شو. بیا د رکوع په دې حالت کې په صف کې ځان شامل کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمونځ نه وروسته ورته وویلې چې زادک الله حرصا، ستا دا حرص دی الله تعالی د مونږ سره نورم سیوا کړي، خو لا تعود دا کار به بیا نه کوي. یعنې بیا چې راشي نو که رکوع د نه وشي خیر دی ودې شي، خو ته په مونځ کې په صف کې په صحیح طریقه باندې په مانځه کې شاملېږي. نو دا یو ډېره اهمه مسله وه. دې وجې نه ما چې دا تاسو وروڼو مسلمانانو سره شیر کړمه او دا د خپلو نورو وروڼو مسلمانانو سره هم شیر کړئ. جزاک الله.